بسم الله الرحمن الرحيم قال وهي على الضربين منها 3 ألفاظ يقع بها طلاق رجعي ولا تقع بها إلا واحدة وهي قوله اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة الأكبر قوري جي من بشرو دباب دي إيقاع الطلاق كويليو طلاق بدو قسم ده يو بصريح الفاظ سري باغي باني طلاق رجي واقع کیږي یعنی عدت کی کخاون واپس رجوع کوي کولای شي کوي ور کړي کدوي تر وسه داغه بیان شوی دویم قسم الفاظ کنایي دي چې طلاق به واقع کیږي یعنی هغه الفاظ چې هغه وضع طلاق د پارنې شوی طلاق علماني احتمال لري او وضع ورلنی شوی په الفاظ دیگر د طلاق علمانه پکې پټي نه پاغي هم طلاق واقع کیږي خو باغه باندې کم طلاق باین واقع کیږي طلاق باین حکم داده کیدت کی کیدت نه بسوي یو کدووی رجو کار نه ور کوي تجدید نکاح کې او کدریو باین غلیظه ورته وای به اکه بصری الفاظ دریو که کنایي ودری شو بهر حال به باغه باندې طلاق مغلظه باین مغلظه واقع کیږي به تجدید نکاح کرنے کیږي حلاله بکئی تاسو پوهیږئ لکه نو مسله دا شوله چې په کنایي الفاظ باندې کم طلاق واقع کیږي هغه طلاق باین وي یو البته درې الفاظ دي باغه باندې سره د دې نه چې کنایي الفاظ دي طلاق رجی په واقع کیږي کم دي داغه اول بیان کوي اعتدی عدت تیر کا استبرئ رحمک استبرأ یستبرئ رحم دې پاک کا انت واحده تی وی دا درې الفاظ دي په دې کم طلاق واقع کیږي ګورئ وتا وهي على ضربين دغه کنایات چې په دوه قسم دي منها بعضی بدی کنایاتو کې 3 الفاظ درې الفاظ يقع بها واقع کیږي باغی سره طلاق رجعي ولا تقع بها الا واحده او بل ورا صرف یو طلاق په واقع کیږي ښا اگر کني د زیت تو کې به هم واقع کیږي او دا نور کم کنایت دغه کې د دریونی تو کې درې واقع کیږي وهي قوله اغه قول لخوندي چې وي اعتدي عدت تیر کا واستبرئي رحمك رحم دې پاکا وانت واحدتي وي الک سم بوق دی کا اما الاولى ارچ اول لفظ دی غه اعتدي دی دا اسامي کوم د دې بیان شوی دا څه حساب دی لګا کني ته دغه شان ودرېګا هجي وښه منګه وسامي کې کوم بیان کړي پاغه طرز باندې بیان کوم ما ته لګ متوجي شي منګ ویلي منګ دوه خبرې ثابتوي او دا چې دا درې وړ الفاظ د کنایاتونه دي کنایي تعریف ما پرون کړو هو مستتر المراد منه اغه لفظ ته ویل کېږي چې مراد یې پټوي کله مراد حقیقت وي او که مجاز وي د څه ده کنه حکم ادا د نیت لبه کې اعتبار وي نیت پکې ضروری دی کنو دا درې وړ الفاظ د کنایاتونه دي یو مسله طلاق رجی به واقع کیږي دوه مسلې د دوړه ثابتونه ټول بر غوري کنایاتونه ولې دي جی زکه چې کم لفظ کې دوه معنی یا د زیات معنی احتمال وي کنایینو زکه یو معنی په کې دغه وخت کې مستتر پټ شي خاص معنی په کې پټ شي او اعتدی کې راشه دوه معنی دي کنه اعتدی و معنی دا ما تعالی طلاق درکړې دي هز د شماره چې درې هز دي پوره شي عدت بځوي بل ځکه چې د نکاح کا خپل کار دی بے زائدت به دي ختم شي یو دا معنی د طلاق والا ده یو بل معنی د اعتدی و شماره نو څو شماره الله درمانې کوم نعمتونه کړی یا درمانې ما کوم کړی هغه شماره نو کدا معنی شي به طلاق نه دي څو معنی شولې دوا یو کې طلاق دی یو نه دی نو کله چې لفظ کې دوه معنی شي نو کومه معنی مراد د پکې پټ شي نو بس کنایاتونه شو کنه ثابت شو لکه یو ټکی ثابت شو او سوال دار طلاق رجی په وری واقع کیږي نو دغه جواب دار توجه جی صاحب د وسامه فرمایي تدی چیرې دا غو شمیرې د 12 ودا شوی دی خو د طلاق سره زوال نکاح سره څکار نشته دی نه دې کې چې ته طلاق مراد کې کنه توجه اقتضاء النص سره به مراد کې ځکه ورته وی یعنی دي دوه معنی دي نو کچری نیت د طلاق وکي نو څه وی ورته چې
ته عدت تیر کدا معنی شوله یعنی عدت ښځه کله تیری چې طلاق ورته میلاو شوی نو که موږ پکې طلاق راونه باسو نو کلام د سړي لغوه کېږي عدت خو هغه ښځه تیری چې طلاق یې ورکړی تا خو طلاق نه دی ورکړی څنګه ورته وایي چې عدت تیر کا نو موږ د اقتضاء النص کوو څنګه اقتضاء النص تعریف مې ته کړی و مخکې مې وبیره چې د منطوق کلام د صحت دپاره اعتدي د صحت دپاره غیر منطوق په حکم د منطوق کې ګرځول غیر منطوق څه دی طلاق دی په حکم د منطوق کې چې داسې وشي اعتدي لأني طلقتك د تیر که ځکه ما درته طلاق درکړی دی دغې ته څه ویلی کېږي اقتضاء النص تاسو پوه شولئ دا صورت علی دی چې کله ښځه مدخول بها وي ښه ځکه هغې باندې به عدت وي ورسېدلو پې نو کلام د لغوه کېدلو نه بچ کېدو دپاره موږ څه کوو پټ لفظ راوباسو اقتضاء النص سره هغه څوک دی توجه هغه طلقتکی دی یا انت طالقون دی او یا طلقتکی ماضی انت طالقون یا او بل کوم دیو لأني طلقتك او بل انت طالقون او بل یو بلم جوړیږي دا بهرحال او امر څنګه وته طلقي فاعتدي دام جوړیږي بهرحال طلقتك روباسي انت طالقون روباسي اقتضاء النص سره طلقي روباسي توجه هر یو سری لفظ یو بصری لفظ باندې طلاق رجی واقع کیږي کباین رجی به واقع کیږي نه دویمه مثلا ثابته شوله چې کوم طلاق به واقع کیږي رجی مخکې ځو کنه البته چې کله غیر مدخول بها وا هغه خو عدت نه نبی اعتدي مجاز دې د طلقتکینا طلاقنا ولی طلاق سبب دې د عدت د بار نه ذکر د مسبب او مراد ترنه سبب اگر چې دا عموما نه ته جایز چې ذکر د مسبب وو کې او مراد سبب کې استعاره د مسبب نه سبب نه جایز ها چې کله سبب خاصه د مسبب د بارې به کې جایزي اني اعصر خمرا وګورئ ته اما الاولى لفظ چې کلمه اولا فلانها تحتمل الاعتداد دا اوس دا ثابتې چې کنایاتونه ده وې دا احتمال له اعتداد هم لري د نکانه یعنی نکانه عدت تیر کا یو معنا وتحتمل اعتداد نعم الله احتمال لري شمیره د الله د نعمتونو دوړو احتمال پکې شو نو کومه خبره ثابته شوله کنایاتونه شو الګ ځان پوهه کوي اوس راځي فإن والأول کاول نیت وکو نو تعین بنیته هغه د بنیت سره متعین شو طلاق شو اوس دغه خبره طلاق رجی په ولې واقع کیږي وایي چې اقتضاء النص سره چې کوم لفظ موږ روباسو سری لفظ دی فیقتضي طلاقا سابقا عدت خو مخکې نه ځان نه طلاق سابق واړي کني کلام به څه شي لغو شي او موږ ویلي یو کم شپېته ماده کې اعمال الکلام اولا من اهماله عمل ورکول کلام له اولادي د محمل پرې خودونه والطلاق او چې کله دې تسری لفظ د طلاق رويستل هغه حکم خدا دی یو کې ور رجعتا هغه ځان پسې شاته رجعت راولي کنه خاون بګي رجو کوي کولی شي ته ویګه لکه کبه چنچنه کې ګرځي د اوسه یو ورځ راځي ولس په چنچي کې نه استې دوی کې چې ته واده لذي عام د نیکه واده لا وګورئ واما الثانيه فلانها تستعمل بمعنى الاعتداء لانه تصريح بما هو المقصود بره ګورئ دویم لفظ کم یو مدقه انداز معنی وایو هغه استبرئ رحمك معنی دا د رحم دی پاک کا مولوی صاحب دلته دو داوی دي یو دا کنایاتونه دي دویم دا بدی طلاق رجی واقع کیږي کنایاتونه ولې دي صاحب د وسامی چې کوم بیان کړي په انداز زګه جی کم از کم دو معنی دي کله د لفظ دو معنی شي معنی مراد پټ شي نو څنګه دو معنی دي یو معنی دا د استبرئ رحمك رحم دی پاک کا زکه طلاق می درکړې زبس رحم پاک کا معنی عدت تیر کا زبس به مخ کې د نکاح کې کوي دی وخت طلاق معنا شو دیو معنی دا د رحم دی پاک کمړی څه وخت نه دی هیڅ د شی وینځ چې وته دی کوم چرته الو به وکو یار استغه شیخ ورک د ډیر وخت نه کاشي ته نه خته در به ختمېدو شنه دی د ټول به ورنه وزم کار نه کیږي او د غر کوي سبق لازم تاسو به خبره پوه شئ کنه بیمار شوی دا شی به ډیر واري ځکه بیمار شوی وښه لکه دویمه معنی سره دا شی دی پاک کا چې هیڅ ختم شي مطلب زر زر قصه ختمه کې چې به دی وته کم نه دې سره طلاق واقع کیږي
دوه معنی شولې کله چې دوه معنی نو کنایي کني خنو به طلاق رجی ولې واقع کیږي کنه د طلاق وکي وې ځکه چې استبرئ رحمه کې معنی عدت ده عدت کله خلق تیرې چې مخ کې ترنه طلاق وی نو دا کلام لغو دی کې اقتضاء النص سره طلاق پکې ورنه باسو چې طلاق رو باسو یا به طلقتو کې رو باسو یا به انت طالقون یا طلقي پښتو کې به وي ته طلاق دا به رو باسو سری لفظ باندې کم طلاق واقع کی خدای له چې ګلا مدخل بها وی کني به مجازن وی اما الثانيه فلانها ذکر دغه کلمه ثانیه چې د تستعمل بمعنى الاعتداد نه په معنی د شمیري د نکانا یعنی عدت باندې استعماليږي ولي لانه تصريح بما هو المقصود ځکه دې کې هو تصریح د مقصود معنی د عدت مقصود څه د رحم پاکول هغه صفه لفظ د صبر رحم کې نو بده کې د عدت چې کوم مقصود دی باغی تصریح ده منه د عدتنا نفكرنا بمنزلته ده بمنزله ده اعتدي شونو وتحتمل الاستبراء بلا معنی وره احتمال به کې استبراء مشتري ځان پاکه کا دا معنی وکړي دا بل معنی ده تا طلاق مې نه درکړې خو هیڅ په حالت کې طلاق ټیک نه ته ځان پاکه کا چې کچرته خز پاکه شوی چې به په تور کې طلاق درکمه در الله دې صورت کې طلاق دی به نه دی در کوم به در الله ليطلقها دیر بار طلاق ود ور کې دیر بار ځان پاکه واما الثالثه دریم لفظ کوم یو لکه انت واحده برګوري انت واحده وی دا لفظ کې دوا داوی کنایاتونه ده طلاق رجی به واقع کیږي کنایاتونه ولې د جد و معنی دي کنه تی وی ځکه ما طلاق درکړې معنی به لشي و دا معنی ده او تی وی په حسن کې په کمال او جمال کې وی د سره طلاق واقع کیږي دوا معنی شولې کنایاتونه شو خو نو به طلاق رجی ولې واقع کیږي وای ځکه کچري کده طلاق ولا من اخلي به بوله موصوب پټ روباسي انت واحده سمعنا انت تطليقه واحده تب طلاق واحده طلاق او تطليق سري لفظ ده او سري لفظ معنی کم طلاق واقع کی ما بخیل چټول بوې شولې کنه دو داوی ثابت شولې ګل واما الثالثه ور چې کلمه ثالثه ده هم نور کش ولا رااله فلان هذا كلمه چې تحتمل ان تكون نعتا احتمال لري چې دا د صفت شي لمصدر محذوب د پاره معنا ودا شي انت تطليقه واحده یو وخت به طلاق جوړيږي فاذا نواه کله چې د دین ته کو جوړل کانه قال او بغرزيږي ګوي چې د سیوت ویل کانه قال او ګوي چې طلاق ورته ویلې دي او طلاق لفظ چې باغی خو سری لفظ رجی طلاق واقع کیږي او طلاق یو کې برجات ځان بس شاته رجات را ولې عدت کې رجو کول شي ایو معنا وتحتمل غيره احتمال لبل ایمانیم لري او ان تكون واحده عنده چې ته وي زما بنظماني والله که ستاب شان بل شي او ان قوم یا بتول قوم کې ستاب شان بل شي نشته د سپل سیدل شي ولما احتملت هذه الالفاظ الطلاق برګور لك دې درې وړ الفاظو کې د طلاق احتمال مو د بل معنی احتمال مو وسه مجموعي تور بیان کوي نو کنه آیات نشو به چې کله د طلاق نیت پکې وکړو خبره طلاق تلاړه خو سری لفظ پر ټول کې وروتل نو بس رجیم جوړ شو ولما احتملت هذه الالفاظ هر کله چې احتمال لرلو هذه الالفاظ دي الفاظو اصل کې موږ جامع کې ویلي د اسم اشاره نه بس ک معرفه راشي کنه نو به د اسم اشاره په حکم کې غیر رب ورکه ورلا یا صفت جوړیږي او یا دې بدلی ولما احتملت هر کله چې احتمال لرلو هذه الالفاظ دغه الفاظ الطلاق د طلاق وغيره د غیر طلاق هم نو يحتاج فيه الى النيه نتبق احتياج شو ځکه کنایات نشو ولا يقوي الا واحده او طلاق بم بيو واقع کیږي سمې پرې خدل دغه دې کنه ولي ځکه دې کې مکسري لفظ رو باسو لان قوله انت طالق فيها مقتضى ځکه دا قول چې انت طالقون دې بدې کې پروت دې مقتضى بطور اقتضاء النص هغه مقتضا ده او د اعتدي او استبرئي دای مقتضی دي دا دی ولنو دوه کې شو او مزمرن یا پکې پټ دي دا بدریم کې د تطلیقه او کداغه لفظ انت طالقون یا تطلیقه کدا تصبارو بس طلاق رجی په واقع کیږي کنه نو که پټیم طلاق رجی په واقع کیږي ولو کان کچری دغه دا قول انت طالقون دا مظهر و لا تقو بها الا واحده
نه به واقع کېدلی مګر یو طلاق نو فإذا کان مضمرا نو که پټو اولاد چې واقع دي به نشي مګر طلاق رجعي ورسېدلی وي که نه وفي قوله واحده ان صار المصدر مذكورا لږ به راوګورئ چې سوال تا ویلی دي چې په دې درېو الفاظو کې د درېو نیت وکي نه صحیح کېږي فقط یو طلاق به دا یې ویل که نه اعتراض واوره بس سوال واوره ته لږ غلی شه اوس پرېږده قیسې د اوس سړی دی لږ کومه ژبه ورته ووایو دی خو دې کار که هلکه غوږ شه دی خوا سوال باندې ځان پوهېږي اعتراض دا دی که نه په دې اخري لفظ کې تا کم لفظ رویس اخري لفظ کې یعنی انت واحده کې دی کم لفظ پټ رویستلو تطلیق هو مصدر دی مصدر اسم جنس یعي کې دی یو احتمالي او د درې هم وي یو پکې مقتضایي بغیر د نیته او درې پکې محتملي نیتې کېدلی شي مخکې ویلو که نه حالان کې تا خو دې په باره کې ویل چې هلکه فقط یو طلاق واقع کېږي د درېو نیت کې ممکن نه صحیح کېږي داسې وکړه نه دې سره به اوس څه کوي جواب دا دی ستا خبره ټیک ده تطلیقه کې د درېو نیت صحیح دی خو هلته پسې شاته لږ وګوره واحده ټکی شته که نشته هلته خو تصریح ده په یو باندې نو درې خو د یو مخالف دی یار دې کې د درېو معنی هله صحیح وه چې واحده ورسره نه وې دلته خو شته که نه یار دوسي مه کوه او په دې قول چې واحده ان صار المصدر مذکورا اگر چې مصدر پکې ذکر دی پکار دی چې د درېو نیت صحیح شي لكن التنسيس على الواحده چې دی ينافي نية الثلاث دا منافي د نیت د ثلاثه و دی عبارة النص یو اشاره النص چې دی اشاره النص دا غواړي چې درې دي صحیح نشي ولا معتبر باعراب الواحده لږ به وګورئ هلکه انت واحده تن او واحده دې کې څه فرق شته که نه نو بعضې علما فرمایي چې کله واحدتون وي نه بیا د ښځې صفت دی بیا که نیت وکړي طلاق نه واقع کېږي او که واحدتن شي بیا د تطلیقن صفت دی تطلیقتن که نیت هم نه کې طلاق واقع کېږي او که واحده شي موقوف ساکن واحده دغه صورت کې بیا نیت له اعتبار دی خو صحیح داره صاحب دی وایي خلک به د عرباتو نه پوهېږي مړه مطلقا نیت له اعتبار دی ولا معتبر باعراب الواحده عند عامه المشايخ اعتبار نشته د واحده اعراب لره د عام مشایخو په نسبت دي هم دغه صحیح ده ځکه عوام چې لا یمیزون بین وجوه الاعراب او فرق نشي کولی په مابین د انواع د اعراب کې قال د قدري مولا فرمایي الکه باقی کم کنایات دي د دریونه علاوه په هغه باندې چې کم طلاق واقع کیږي کم به لکه باین بوي او که د دریو نیت وکړي نو درې به کې هم صحیح کیږي نه رسي به لکه باین دوه نوعې دي خفیفه یو غلیظه درې نو هر نوع مراد کولی شي نیت کولی شي وبقيه الكنايات چې دي باقي کنایات د دې دریونه علاوه کنایات اذا نوابها الطلاق کباغي سره نیت د طلاق وکي كانت واحده باینه وان نوا ثلاثا او کنيت بګر دریو کې نو کان ثلاثا او کړه دوه وکي نو دوه خدای د محض دي يبم سوي یو بوي وان نوا ثنتين كانت واحده باینه وهذا مثل الکه دې بقيه کنایات لک بیان خورا توک کنه نو وري لک وهذا مثل قوله لك قول لسري انت بائن دا اوس کې نه لفظ دی بتتن دام کې نه لفظ دی اعتراض جواب کوي لک برو ګوري کې نه لفظ خو هغه ته ویل کېږي چې معنی پټي اعتراض د باین معنی خو خخ کار ده کټ او د بتتن معنی خخ کار ده کټ ورپسې حرام دی دغه معنی خخ کار ده حرامه د څومره الفاظ سری د ټولو معنی بالکل واضح دي دا خو سری معنی لري او ته څه وی کنایي ورته دا مسامی کې اعتراض دی په سوال پوه شوي جواب دا دی مولوی صاحب خبره دي ټیک ده چې دی معنی صریح دي دا په خپل معنو کې صریح دي صریح نه به وته ولې کنایي مجازن ورته وایو څنګه وته مجازن وی وکشه دې الفاظو چې کله د یو محل سره تعلق شي چې هغه خزه ده هغه تعلق نه پس په ګرګنو معنی احتمال راځي تکټي معنی خو واضح ده خو خزي ته کلهږي خزي سره کټي زمانه د دې معنی احتمال بکیره کټي د باقی دنیا نه د غیم پکې دی یو کې طلاق دی بلکې نه دی غني معنی شو کنه شوي ته حرامي معنی خو واضح ده خو د خزي سره کدي الفاظ او تعلق کې محل سره
حرامي په ما د دې معنی احتمال پکې دی حرامي په نور خلکو بار وتلو وغیرہ غیم پکې دی نه یو کې طلاق حقيقي کې بلکې نه نو کنایات چې ورته وایو د دې وجنه چې کله محل سره تعلق جوړ شي بل الفاظ دیگر تا کنایات ورته مجازن وایو ځکه عام کنایات چې هغه مشبہ به او دای مشبہ دي مشبات د مشبہ به نوم ورکول مجازي برحال مخکې راځي انت باینون انت بتتن انت بتلتن باین معنی د جدا رشته باین معنی کټ نه ده باین معنی څه ده جدا او بتتن او بتلتن دوړو معنی د کټ او انت حرامن هوتا سپی جنې او بل څول بشو څلور شو کنه وحبلک یا غاربی کی او رسید بخپل غاړه کې ده د عربو الفاظ دي ښا رسید بغاړه کې د خلکو بچي اوخ پرې خودلو رسید ولا غاړه کې واچو ولا تاو بیکړه بس کوم خبر چې تلو به خدي ته مو ایمان کټ شو لیکم واجه زیزا والحقي باهلك خپل اهل سره ملحق شپلار کا د زب اسمانه ختمه انت خلیه تمانه خالی جدای الګ پیګه کنه د نکانه خالی او انت بریه تبری او وهبتك تما هبکړلی لاهلك خپل اهل تری ختمه میکړي صرحت کی پریمی خودلی فارقت کی جدا مکړلې امر کی بيدی کی شید بلاس کی دے واختاری او که اختیاري طلاق اجازت دے درلا وان دیکم د غنو مانو احتمال لی وان دی حرت آزادی وتقنعی د څومره الفاظ شری طلاق د بر وځ شي ویني دی احتمال بکشتا وتقنعی او قناعت اختیار کا زمانه غیر وتخمری او ته لو بڑوا چو پردرانه کا واستتری او پردرانه کا وغربی او لری لاړه شچوي دي نه واخرجي وذ خدای دې غر کا وذهبي او وزع وقومي او تغل ازواج ځان لبل خاون لټوا دا څومره الفاظ چې تیر شو دا کنایات ذکر دي کې د طلاقم احتمال شته دی او د بلې معنی بس کنایات شو د دوه معنی احتمال پکې رااله ځکه چې کله پکې د دوه معنی احتمال شي د طلاق ولا معنا او د بلې نه د طلاق ولا معنا پکې پټ شي نه بس کنایات شو لأن تحتمل الطلاق وغيره فلا بد من النية دي کې به سکه نیت وکي ها کچري دلالتن طلاق موجود وي هغه دوه صورتونه دي هغه دا چې مذاکره طلاق وي طلاق باز شروعي او یا خاون بغوسه کی به کني تم نه واقع کیږي واورا الا يكون في حاله مذاکره الطلاق مگر دا کوي په حالت د مذاکره طلاق کې فيقو به الطلاق في القضاء به قضاء طلاق واقع کیږي ولا يقو فيما بينه وبين الله تعالى البته کني الفاظ سره کوم مذاکره طلاق وي یا د غوسی حالت وي نبه طلاق بغیر د نه تم واقع کیږي خو غره قضاء ښه او کني تینی کله نبه نو واقع کیږي فيما بينه وبين الله تعالى الا ينوي وکني تی وکي به فيما بينه وبين الله هم واقع کیږي دیانتنم الله که خبره پوي شوي کنه خبر وګدا د خرازي ورلا صاحب د هدايت څخه فرمایي ټول برګوري داسې مشکل لازم په اسانه طریقه په کومه مزه بدل کې درلخه او صاحب د قدرای مطلقاً بیان وکړو د ټول کنایاتو د باره دا حکم ولګولو چې نه ته طلاق به قضاء دیانتن وی او کنه ته قضاء بوي دیانتن بنوي د غلط ته ویښه یک کني ودرګه خو بنو وتختی ما د وخت د بوج بروان نه جوړېګا شي ګران دی مطلقاً خبره وکړه کنه حالانکه دا مطلقاً نه ده یو صورت کې دغه حکم دی اورا سوا بین هذه الالفاظ صاحب د قدرت برابرواله په دغه الفاظو کې وکړلو حالن کې دا کوم حکم دی چې نیت نه نبه به قضاء طلاق وی دیانتن بنوي دا حکم قضاء بوي دیانتن بنوي تسر به صورت کې دی راځه ورلا وهذا دغه حکم فيما باغ صورت کې لا يصلح چې دغه لفظ صلاحيت درد نه لري پوي بن شو کنه ناراضي وسول جمله ما ته ټول برګوري ډیر مزیدار باسته خون بدر کې علامه شامیم ذکر کړی دغه شان والجمله في ذلك صاحب د هدايه وي پورا حاصلونه چول واورا اصل کې حالتونه دري کوشش وکړئ چې ما ته توجه وکړئ زما یو بیرویم پوهه بشي حالتونه څو دي درې یو ته حالتي رضا ویلې کېږي رضا غصم نه دی د طلاق مذاکرم نه د شرو
یو حالت چې دی هغه د مذاکره طلاق دی د طلاق باز شروع دی غوسه نه دی خو طلاق باز شروع دی طلاق در کوم هغه وی رای کا یا نه در کوم هغه وی رای کا وغیرہ او دریم حالت د غوسی دی سړی غوسه دی مجموعي څو حالت شو درې په دې ټول پوه شو به چې کوم کینی الفاظ دی هغه په درې قسم دي وښه لکه څو قسم دي دا یو درې خو یو طرف ته کیدا حالت رضا حالت مذاکره طلاق حالت غضب غصه کې برازي څه معنا قرآن می ویلو پرچه کې برازي وښه وسوس کنی درې قسم دي یو هغه کنی الفاظ دي چې د جواب هم احتمال لري طلاق غواړي هو بس طلاق او درد هم احتمال لري زور که طلاقونه نه در کوم به وزوت چا سکوما یو شو تاسو به خبره پیږئ کنه احتمال د جواب هم لري رد هم لري داسې کنی الفاظ دي آتا الفاظ دي تقریبا شماري راته دویم قسم هغه دي چې احتمال د جواب لري صحیح ده هو طلاق او درد احتمال نه لري چې نه طلاق صرف د چا لري جواب څه شو اول د جواب هم لري رد هم لري وښه لکه دویم صرف د چا لري رد نه لري او دریم د جواب احتمال هم لري او د کنزلو احتمال هم لري او طلاق را کدا او ته زستا د سیده سی وکما د دې احتمال چې کنزل ورته کوي چې تمانول طلاق غواړي او د دې احتمال لري چې د چای طلاق ور کوي ورته مجموعي څه شو درې اوس راځي یو سره پټ کې ګوره لکه مذاکره اول صورت کبه یو حالت رضا وا حالت رضا کې درې قسمه کنایات چې دي کنه هر یو کنیت ضروری دی کنیت وو طلاق بوي کنیت نو نه به قضا ان طلاق وي او نه به دینتن طلاق وي ډېر مزیدار خبر وشوله که حالانکه موږ مطلقاً وایو چې غوسی حالت وس به طلاق دی او که مذاکره طلاق په به طلاق دی داسې نه ده خبره کې تفصیل له که حالت د رضا و کنی الفاظ که هغه چې احتمال د رد او د جواب دواړو لرلو احتمالي د رد لرلو او احتمالي د جواب او د شتم کنزلو لرلو به هر حال به طلاق ال واقع کیږي چې کله څه وي نیت وي خو نه درنکو کنه دویم لرا شي کچره مذاکره طلاق وا لکشن وکشي اچھا جی اوس مذاکره طلاق لرا شي کچره مذاکره طلاق وا نو به هغه الفاظ کنایي چې هغه کې د جواب او د رد دواړو احتمال وي نو ترڅو چې نیت نه کړي قضاء هم طلاق نه واقع کیږي ها کني ته کو به ټیک ده قضا نه کوي القاضي ده چې به نیت مې نه وکړي حالانکه کنایي الفاظ دي مذاکره طلاق ده هم طلاق نه واقع کیږي خو کوم الفاظ دي کنایي چې جواب او رد دواړو احتمال وي او کوم الفاظ چې داسي چې هغه کې فقط درد احتمال وي او مذاکره طلاق سه ولګي سره د چا احتمال وي رد ناغي کې بس به قضان طلاق واقع کیږي کوی چې مانیت نو به هم واقع کیږي پوه نه شولې په دوه حالت وشو کنه رضا او مذاکره طلاق یو پاتې شو حالت غضب غصه والا نو په حالت غضب کې غصه والا کې کوم ده وګورئ کچری د سی الفاظو چې هغه کې احتمال د جواب او د رد دواړو یا د جواب او د کنزلو دواړو نه کدی ویل چې نیت منو قاضي به ولمني قضان بم طلاق نه او کم کې چې جواب د احتمال او د کنزلو احتمال پکې نو د سی الفاظ کې نه یو په دغه صورت کې به قاضي د تصدیق نه کوي چې نیت دینو کني دیو کنو به طلاقي پتن لګي پوه شوي کنه حالات ټول څو دي درې الفاظ څو دي کنایه څو قسم دي درې قسمه اول حالت رضا ده ګور صاحب د قدرت کې خیال مو څنګه بیان وکړو کنایه کې به الله تعالی واقع کیږي چنیت وی او کچری دلالت موجودو یعنی مذاکره طلاق وا او یا د غصې حالتو به بغیر د نیت واقع کیږي د سی ویلیو کنه الان کې دا د هغه حکم دی چې هغه کې د رد احتمال وی او د جواب پکې نه وی دا د هغه حکم دی مطلقاً نه د نو پوره تفصیل داسې شو چې حالت د رضا نو که کنایت هغه چې د جواب او رد دواړو احتمال لري
یا صرف د جواب د طلاق احتمالي بګي نو طلاق به ال واقع کیږي چې نیت وی قضاءن کنيت نه به قضاءن هم نه رسي به دویم کوم مذاکره طلاق التا کله جواب او د رد دواړو احتمالو نو به کې ال طلاق واقع کیږي چې نیت وی کنو به بنئ اگر چې مذاکره ده حق صرف د جواب احتمالو به با کني تو کنو به واقع کیږي او حالت د غصې چې ده نو کله چې الفاظو چې د جواب رد یا د جواب د شتم دواړو احتمالو به په کې نه واقع کیږي بغیر د نیته ال به چې نیته او چې صرف د طلاق الفاظو کنایي د شتم احتمال بګنو به بغیر د نیته واقع کیږي نه رسي به وګورئ والجمله في ذلك خلاصه بدی کې دا د چن له حاله ثلاثه حاله مطلقه یو حالت مطلقه ده وهي حاله الرضا ورته ویل کیږي وحاله مذاکره الطلاق ده دوا وحاله الغضب ده دري والکنایات ثلاثه اقسام الکه نه پیږي په خبره هم ارڅ کړی دا کنایت څو اقسام دي دري کم ما يصلح جوابا وردا یو جواب معنا طلاق والی هو ذا طلاق رد معنا طلاق والی رد کو منی در کوما پیږي به وما يصلح جوابا لا ردا دو قسم شو دریم وما يصلح جوابا ويصلح سبا وشتيما جواب احتمال هم لري خور سره د کنزلم سب او شتيمه یو معنا ده ناراضي ورلوس ففي حاله الرضا کې اور لا يكون شيئا منها طلاقا پيو کې نه لفظ سرم طلاق نه واقع کیږي د رضا په حالت کې الا بالنيه مگر کلا والقول قول او خاون قول به معتبري کوي چې زما د طلاق نیت نو قاضي به ټیک دنه ونه د طلاق لما قلنا من ویل دي کې په خبره پیږي کنه ځکه د الفاظ د احتمال د طلاق هم لري د غیر طلاق هم لري طلاق بالا واقع کیږي چې نیت وی کنه نیت خو نشته دویم وفي حاله مذاکره الطلاق کې لم يصدق د سړي به قاضي تصدیق نه کوي د به تصدیق نه کیږي په کوم الفاظ کې به تصدیق نه کیږي شاغه د جواب صلاحیت لري او درد نه لري چې دا وایي جسمانیت نه وو پرې دا مړه وو بس دغه قدرت دا مسله صرف ذکر کړی ا دې حکم دی فقط د یو حکم دی فيما يصلح جوابا ولا يصلح ردا في القضاء قضاء کې به تصدیق نه کیږي حکم کوم الفاظ دي چې هغه د جواب احتمال لري د طلاق او د واپس احتمال نه لري د رد کېدلو او وروس هغه قول خلیه یو بریه دوا باین دري بتة څلور حرام بنزه اعتد شپږ امر کې به دې کې و اختیاري اتا د اتا الفاظ دي چې د جواب احتمال لري درد نه لري نو کوم مذاکره طلاق کې د الفاظ استعمال شو کوي نیت منوم قاضي به وي طلاق ده ویږي کنه اگر د احتمال به کې نشته وما يجري هذا المجرى ها بدی هغه چې جاری کیږي بدی لار باندې هغه لکه اغروبي واستتری دم بکی دي وللانه يحتمل الرد سمې پرې خود لګه چې پرې مې خدا چې وره دغه الفاظ لان الظاهر ظاهر دا چې مراد ان مراد او الطلاق مراد طلاق دی کله چې تخذ سوال د طلاق وکي عند سوال الطلاق البته هغه الفاظ چې هغه کې د جواب او رد دواړو احتمال وي هلته چې قاضي په مجلس کې وینیت منو بس قاضي به وي ټیک ده ويصدق تصديق به کېږي فيما باغ الفاظو کې چې صلاحيت د جواب لري او د ردم لري هغه ودی لکه ګوره او مثل قول اذهبي اخرجي قومي دري تقنعي توشو څلور تخمري توشو پنځه وما يجري هذا المجرى لك اغربي واستتري دا الفاظ شو نو دې کې د رد او د جواب داړو احتمال لري نو د جواب احتمال طلاق دا شکی ده کا نو په شک طلاق نه واقع کیږي درته په چې ویلي نه نیت می وو خجي لانه يحتمل الرد وهو الادنى احتمال ردم لري چې نه د طلاق مو نه ادنا معنی د باخلو کنه نو فهم الالي بدی به حمليږي او په حالت د غضب کې راشه يصدق في جميع ذلك الکه کم چې د جواب او د رد یا صرف د جواب احتمال لري ټول کې په حالت د غصه کې ولزمانیت نو قضیه سے به ټیک دنه ته نو یاد ساتي کا په خبر ونه رسیدلې کم الفاظ کم چې جواب هم احتمال او د ردم او یا صرف د چا احتمالو د جواب بهر حال د غصه په حالت کې بچاله اعتبار وي دله چې نه تشته کنهشته هغه الفاظ چې کې څومره ویل لګا قرآن خو نه ویل اچھا جی بره ګوره نو کنای چې څومره الفاظو کې
دسی وایا د جواب هم احتمال او د کنزلو مو نو کې بچ د وی چې زمانه د طلاق نو قاضي به منی بس ها کوم کې چې صرف د جواب احتمال او د طلاق د کنزلو بګنو هغه کې به د نه منل کیږي ګورو دا او په حالت الغضب يصدق في جميع ذلك په ټولو کې به تصدیق کیږي احتمال رد او سب احتمال بګی د رد مشتاو د کنزلم ها الا فيما باغ صورت کې اصله چې صلاحیت لري د طلاق او صلاحیت د رد نه لري او د شتم نه لري صرف د جواب د طلاق احتمال وي هغه کې کوی چیز مانیت نو قاضي سی وي کې نه مړه واس طلاق ده لکه غد الفاظ دي کې قولي تدي واختاري عمر کې بيدي دا درې وړ دي فإنه لا يصدق فيها تصدیق بنه کېږي بدی الفاظو کې ده ولي لأن الغضب چې دلالت کوي على اراده الطلاق چې اراده طلاق کړي ده هغه ګران څه په دن لګي پوه شوي کنه امام یوسف رحم الله په کې څنور الفاظ ملګری کوي واورا چې نور الفاظ دي کاږي کې د ویل چې زمانه د طلاق نو قاضي به منی اگر چې غوسه حالت ده او نبی یوسف رحم الله فی قولی دا قول چې لا ملک لی علیکی دا د کنزلو د بارے دی وای زه مړی زست شي ز سرستا مالکی ممنا تدمر کمزوري کنزلو معنا ده ولا سبیل لی علیک پتا مانی زما څلار نشتا وخلیت سبیلک لار من لبری خذلا وفارقت پریم خذلی وېدا چې دي انه يصدق في حالة الغضب حالت غضب کې هم د تصدیق کیږي چې وې زمانه نو ولی لما فيه معنى احتمال معنى السب لما فيه من احتمال معنى السب ځکه بدی فی هاده کنه لما فيه ځکه بدی الفاظو کې احتمال د معنی د کنزلو دی چې د کنزلو احتمال بګی نو ترڅو چې ویلی نه چې نیت می واغې پورې با طلاق نه وي ثم وقوع الباين بما سوى الثلاثه الاولي لک برو ګورئ من احناف وایو اولنو دریو کې طلاق رجی دی اعتد استبری او انت واحد باقیو کې کم یو دی باین امام شافعی رحم الله وی په ټولو کې طلاق رجی دی باین پکې نه واقع کیږي لازم مذهب غواړه به وقوع باین بما سوى الثلاثه الاول مذهبنا دا چا مذهبو من د حنافو امام شافعی رحم الله فرمایي قو بها رجی رجی به واقع کیږي دلایل و ورکا کم طلاق په واقع کیږي رجی اول اے وای بدی درې ول د ټول کینی الفاظ سره څوک واقع کیږي انا فوای مونږ یی طلاق نه طلاق چې واقع کیږي نه طلاق خارجی نو خون رجوع کولې شي لأن الواقع بهذا كواقع بدی الفاظ معنی طلاق دے طلاق ولی طلاق دے لکا وإذا الفاظ خداغي طلاق نه کنایه ده انت باینون ده انت طالقون نه کنایه ده وانت طالقون معنی رجی انت باینون مرجی لأن هذا الفاظ چې دا کنایات دي د طلاق نه استاد الفاظ د طلاق نه کنایات دي دغه د بار د علم اوري وې د طلاق نه د انت د څومره کنایه الفاظ دي کنایه د چانه دی لکه طلاق نه دي د دلیل طلاق نه ځکه کنایه دي چې طلاق نیت به کې په دولګه طلاق نه کنایه دي ولهذا تشترط النیه دغه وجه چې طلاق نیت پکې بکار دي شرط دي دویم دا الفاظ د طلاق نه کنایه دی لکه او قانون دا د څوک چې د چا نه کنایه دغه حکمي لک بار ګوره دا ټکی ونه ویلې امام شافعی رحم الله وی دا الفاظ د چا نه کنایه دي کنایه طلاق نه او څوک چې د چا نه کنایه دغه حکم وي انت طالقون کنایه دي انت طالقون حکم طلاق رجی د دې بم څه وي رجی وي دغه د بار اول دلیل څو زکه خو بګی د طلاق نیت شرط دی یو دویم یو طلاق باینه چې ورکو طلاقونه د سړي په ملک څو پاتې شو دوا څو کم شو طلاق کم شو بده ولګي طلاق نه کنایه ده یو طلاق کم شو وينتقص بها کمی کې بدی الفاظ سره عدد د طلاق او به طلاق خو قانون داده چې هغه بس شات تخون رجوع کول شي نو دي کې هم کول شي او طلاق موقب للرجع دا شات رجت راولي لکه سری الفاظ شي ولا من ورته سوایو مليسب ان تصرف الابانه دا د ابانت تصرف کول طلاق ابانت تصرف کول څه مطلب خزل طلاق باین ور کول الګ پویږي کنه پی تصرف د ابانت کول معنی خزل طلاق باین ور کول دا د اهل نصادر شوی خوان ته د اهلیت سره چوري کی او خزه کې محلم د رشتره چې باین کی نو به څنګه ته باین نه واقع کی اهلیت مشته محلم مشته اورا او دلالت مشته رسبوي تصرف د ابانت چې صدر شوی د اهل ابانت نه
او مضاف د محل ته هم خزه کې مالیت شته چې طلاق بین ته ورکړي شي او ولایت ان ولایت شریعه شریعت مولا ولایت ورکړي دي وسرا شولا د درې وړه کارونه چې تصرف د ابانت صادر شوی د اهل نه یو محل ته منسوب کړي خزه ته دوا ولایت ورته شران شتدري اورا ولا خفاف في الاهليه اول خبر د اهلیت وای کې سپټواله نشته خزه ته صلی طلاق رژیم ورکول شي بین اهلیت شته او محل هغه کوم شک نشته خزه د طلاق بین او رجی دوړو محل له خنو دلالت په ولایت باندې سره ته ولایت مرتشتري شران دغه ولایت شری دلیل شته یو کنه توجه جی کله کله سړی داسې غواړي یو طلاق ورکوما او که ملامت شوم بس رجوع ورته وکم نو طلاق رجی هغه ته حاجتي او کله کله غواړي دا چې مړه د څه طلاق ورکوم چې بیخي به بس واپس په نکاح کې رانی شي غیر بار به طلاق مغلظ د درې طلاقه او کله کله داسي کله ملامت او مرجو مې کوله چې نه شم کوله ها کډیر ملامت او مچ به واپس کوله شم تجدید نکاح غیر بار به کم طلاق دی باین خفیفه نو د درې وړو حاجت راځي وره او دلالت په ولایت دار چې ان الحاجه ماسه حاجت پیشته الی اثباتها طلاق بین اثبات تا هغه دا چې د سینه ورکوم چې مکمل امید الله سوزي کایلا ينصد علی باب التدارک دې بار چې بن شي په د تدارک بابم هغه درې طلاق دي او داسم نه غواړم چې د سینه چې یو ځای سوسیږي او لاس پیدا او ولګوما او زنه غواړم چې رجوع کوم ولاس به شوت سره لګیدلی رجوع برانه شوی اطلاق رجی کی نه دا غواړم چې ملامت یې مو بسینه شم کوله نه دا غواړم چې بس شهوت سره ملاس خطا کې ولګي او واپس ته بګي رجوع وشي نو هغه به کم یو دی باین دی کنه ولا يقو في عهدتها او واقعین شي داغه په عهده کې وبني وبس خون شي مراجعه سره من غیر قصد نه وي اسی وصلی الله سولګي شهوت سره دا سم نه غواړي وليست تاسو پوهیږئ کنه امام شافعی رحم الله ویل دا کنایات دي د طلاق نه دا سی ویلی مونږ وی به کنایات دي خو د طلاق نه دا ټیک نه دي دا مونږ وسامي کې ویلی دي دا کنایي الفاظ چې په دې باندې به چې کله طلاق واقع کیږي کنه دا خپل عمل کوي بذاته دا نه چې انت طالقون کنایه جوړیږي او بذاته چې عمل کوي نو خپل عمل قوي دي د باین معنی د جداګي باین کې رجی کنه حرام معنی د حرام پر رجی کې نه بچا کی پتن لګي پوه شوي کنه د کنایي الفاظ چې عمل کوي نو نائب د انت طالقون نه جوړیږي بلکې خپل الفاظو د دې کوم معنی دغه تبګوري معنی به ول عمل ورکه د باین معنی جدا د عمل ورکه د باین طلاق باین کی جدا کیږي رجی کې نه حرامي کی په باین کې رجی کې نه واذا وليست بکنایاتنا للتحقيق ولي لانها د چدي د عوامل دي په حقایقها په خپل حقایقو کې عمل کوي خنو هغه ویلو به ولنیت ولې شرط دی دا غي جواب دار نیت ولدی د بار شرط چې باین دوه قسم دي یو خفیفه دی باین خفیفه او یو غلیظه درو طلاق والا نه دی نیت دی بار دی چې باین خفیفه مراد دی او الشرط تعین احد نوعي البينونه او شرط د نیت چې د غدیر بار دی چې متعین شي یو نوع د بینونت دون الطلاق طلاق د بار نیت نه دی هغه ول طلاق د بار نیت دی نه طلاق نیت دی د بار دی چې د باین دوه وي کی و مراد شي اعتراض هغه دا خبره کړي او دلیل ویلی به یو طلاق ولی کمیږي نو به باین خو طلاق دی نو ځکه کمیږي و انتقاص العدد چې دی لثبوت الطلاق د وجنه دی بناء على زوال الوصل ځکه یو پړی کټ کو ځکه یو طلاق کم شو دا نه چې دا غینه کې نه ده و انما يسحنيه الثلاث اما خبره دوباره کې نه د ثلاث ولې سي کیږي ځکه کنایي الفاظو کې یو طلاق چې هغه مقتضا معنی یو جنسي معنی چې هغه محتمل دی وانما يسحنيه الثلاث فيها بدي کنایي الفاظو کې وللتنوع البينونه ځکه تنوع د بینونت دا اقسام د بینونت تقسیمی کې بینونت الى غلیظه وخفيفه خفيفه بغیر د نیت مراد مقتضا ده وان د انعدام نیت يثبت الادنى کله چې نیت نو به ادنى ثابتيږي ولا تصح نیت السنتين عندنا خلافا لزفراء مولوی صاحب کنایي الفاظو کې وایي چې د دوو نیت پکې نه دي سي نو بلا نیت یو طلاق باین او درې طلاق سره د نیت او پاتې شول دوا د دې نیت کې کوم ټیک نه دی ځکه دا عدد محض دی او یو دا فرد دی او طلاق باین کوم الفاظ دي هم فرد دی ای مقتضا ده هر چې درې دي هغه فرد دی خو حکمی جنس دا قسم مخکې کړی وي ولا تصح نیت السنتين عندنا خلاف للزفر رحمه الله
لأنه عدد ځکه دوه خو عدد دی او دلته خبره په فرد کې راو فرد نه عدد معنا اخیستل متضاد معنوي وقد بيناه من قبل د دې مخکې موږ بیان کړو ښه معاد کوي نه وإن قال لها اعتدي 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 برګوريږي دسي ورته ویل اعتدي 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 درې پیری بیان وکړو نو دلته صاحب د هدايت څلور حکمونه د دې ذکر کړی دي اول کچري سړی ویل چې په اول کې می طلاق مراد وو او د دویم اعتدي او دریم اعتدي کې می مقصد دا و چې هیڅ دی وشماره چې بس عدت دی پوره شي دیانتن او قضاءن به تصدیق کیږي فقط یو طلاق بشي اعتدي باندې سری لفظ دی کنه کنایي لفظ دی خو طلاقي رجیب واقع کیږي صریح پشاندا هم مخکې ویلو ورسېدی به وجه سره د اعتدي حقيقي معنی هم دا ده کنه وشماره هیڅ نو څوک چې د حقيقي معنی نیت وکړي نه دا خو مقتضا معنی قاضي یعنی دا د ظاهر موافق وي قاضي به فیصله کوي یو صورت شو کنه پوه نه شي به راځي بقای درې وایو وإن قال لا اعتدي 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 وقالوا بوين نويت بالأولى طلاقا وبالباقي حيضا دوی د تصدیق کیږي په قضا کې ولي لأنه نوى حقيقة كلامه ذکر د خپل کلام د حقيقي معنی نیت وکړو ولأنه يأمر بلا ووري عام طور خلق داسې کوي کنه طلاق ورته ورکي به وته وي د عدت دی تیر کا امر متبیدت معنی کوي نو دام دغه شان کوي ولأنه يأمر امرأته دا خپل خزې ته امر کوي في العادة ولأنه خاون چې عام طور معنی امر کوي خپل خزې ته في العادة بعادت کې د څه امر وته کوي بالاعتداد بعد الطلاق چې عدت تیر کده طلاق نفسي وته کوي کنه فكان الظاهر شاهدا له نظاهر شاهد شد بار د خاون او قانون او قاعده د باب قضاوت دار غره صاحب هدايه دا کمالونه کوي شکل د ظاهر موافق څوک خبر کوي قاضي به ولمني یو صورت شو ذم وان قال لم انوي بالباقي شيء فهي ثلاث برګوريږي ویل چې په اول اعتدي کې د طلاق نیت او دویم درې کې می هیڅ نیت نو به ورته وای خان بس به خدري طلاق شو جیز ما خود دویم او دریم کې نیت نو کنه نو نیت دینی کنه نو مذاکره طلاق جوړ شو چې اول طلاق ورکوز به طلاق باز شروع شو او دویم دریم کې کدنې تو کنه مذاکره طلاق د بس د خود دلالتن نیتی کنه نو پوه نه شي به وان قال لم انوي بالباقي شيئا فهي ثلاث ولي لانه لما نوى بالاولى هر کله چې نیت په اوله باندې وګړه طلاق صار الحال حال مذاکره الطلاق وګرځیدلو حال د مذاکره طلاق فتعين الباقيان نو باقي متعين شو طلاق د بار بهذه الدلاله بوجه کنه پوه نه شوي لهذا فلا يصدق في نفي النيه کنفي د نیت کوي چې زما نیت دویم دریم کې نو تصدیق به قاضي نه کوي خلاف ظاهر خبره ده څو صورت شو دوا دریم بخلاف ما اذا قال لم انوي بالكل الطلاق برګوري جز ما په یو کېم د طلاق نیت نو خا نه بس به خود سره طلاق واقع نشو ولی نیتم د نشته مذاکره طلاق هم نشته درسې بي ولی مذاکره طلاق نشته والله هم اعتبار ورنکو د سیدویم لم ورنکړې شو درې لم نشو بخلاف ما اذا قال لم انوي بالكل الطلاق حيث لا يقع شيء ولي لانه لا ظاهره څو کنه څوک به کنه ربابه چیږي او ته به وای چې دروغ وای دلته څوک نشته نو مخکې ولي مخکې خو چې اول کې نیت وکړو ظاهر دار چې دویم او دریم کې به وي او دا وای نو ظاهر وای ته دروغ وای نه پیږي به او دلته خو اول کې نیت نشو چې نشو نو ظاهر د سره منځ ترانه له چرانه له نو ظاهر نشته چې ورته وای ستان نیت نو کې ته دروغ وای پتن لګي بوې شوي کنه لانه لا ظاهرا يكذبه دم د قضاوت مساله ده ظاهر نشته چې د تکذیب وکي او قاضي وته وي چې نه منه مدار الله څو صورت شو درې څلورم وای چې ما په اخیره کې د نیت په اخیره کې اخیر دریم اعتدی کې بس به بم فقط یو طلاقي ولی هغه کې نیتو کنه اولنی دوه کې به سم نه ولی اول کې نه نیت شتهونه مذاکره ده دویم کې نه نیت شتهونه مذاکره ده او دریم نه بس مذاکره ده خو به لا ویلم نه دي کنه یار پرون یو کس طلاق خزل ورکړ او سپینګیره سړیو مشر راغله ما درسه سولونه کول لکه ځکه دا طلاق زما کار دی
ورې دغه یوه ښځه مې دا و بیا مې دنیا کې نور څوک نشته دی و تاسو مې خدای به یقین وکړ ډېر خفه به شوم دا څه وایي دا سړی فتوی له راغلی نه موږ فتوا لیکلې د غټه بړبړه د ویډیو خپله کړې وه هغې کې طلاق ورکړی بې کار د قصه دې ګډه وړه ده ما پوه یم کو ګوره دوه او دوه څو یې څلور یي نو که څوک ما ته ډېر سوال وکړي چې لس یي نو خو یې لس کولی هم نه شم دا خو زما کار نه دی وګورئ کوم ځای دی وبخلاف ما اذا قال نويت بالثالثه الطلاق نیت می بدرې باندې د طلاق کړي دون الاولين کی حيث لا يقوه كمدار جنب واقع کیږي مگر یو لان الحال عند الاولين ځکه حال پولنو دو کلم تكن حال مذاکره الطلاق حال د مذاکره طلاق خو نو کنه تاسو په نه شولې مولوی صاحب د کوم صورتونو کې چې مونږ ویل چې د خاوند تصدیق به قاضي کوي چې ټیک وي خو قسم بم ته اخليګا منکر ده وفي كل موضع يصدق الزوج چې تصدیق د زوج کیږي اعلان فی نیت باندې نو انما يصدق تصدیق به کیږي خو ګوره سره د قسمه منکر مو ای امین دی امین قول مقبول وي دم امین صلی شهادت کرا لراشيګا بل هدايه کې چې د امین قول مقبول وي سره د یمین نه یاد یې ساتئ هم قاعده داغي لان الحال كم ده لانه امين في الاخبار دا خبر ورکولو کې امین دی اما فی ضمیره چې خبر ورکوي دا غسنه چې د بزړه کې دی هغه نه دی رغین خبر ورکوي کنه والقول قول الامين مع اليمين دا مشهور قاعده ده دا موږ مخکې مو پیره تیر شوی و اجنبي ول بالغ ای مکنه ما بس ته